الرحمن الرحیم. دی احتجاج کې ټول شرکاو ته سلام پیش کوو او یقینا زه خو ډېر خبر نه وم، ځکه زموږ مشرانو سره دلته راغلم، ذهن کې مې څه خبرې نشته، خو بیا هم دعوت یې راکړو دوې خبرې کوو. هغه داسې ده الحاق و باطل کومه مسله ده، دا نن نه دی، زموږ نن دغه روډ ته روتي یو، یو مونې د 50 اویا کاله څه تېرېږي، دا بلکې حبیل قبیل نه دی حق و باطلو جګړه شو. بالکل بشاکه او مختر صاحب ابراهیم علیه السلام مقابله کې شداد فرعون وغیرہ او سید صاحب محمد رسول الله مقابله کې ابو جهل روته. دا مسله ارتلای امام علی علیه السلام مقابله کې ماویا روته او کربلا ته سو عبدالله یزید مقابله کې حسین روته. نه دا جګړه کربلا نه شروع ده بلکې حبیل نه شروع وا. نن دلته موت او زندګۍ کې قرمې تر ورسېده، یوه طرف ته حسینیات دی، بل طرف ته یزیدیات. ماشاءالله ما مخکې ویلي دي چې امام حسین زریخ نیکو مسره جنډه ویلوړه دی، هغه ناخ کنده دی، هغه دغې خبرې دلیل دی چې دا جنګ باب نه دی، دا یزیدیات سره دا جنګ اینو همیشه جاری دی، وہ ٹمپریری امن دی. ویلے سرابو کې به څه کله ټمپریری امن راغلی، کوم کمانډر وی هغه اټینټ نه بسرا جنډه لګوله، مطلب یې دا و چې دا جنګ ټمپریری باندې زه نن داسې یم چې هغه جنګ کوم ټمپریری باندې و، هغه نن یې موت او دا ورکې دوباره شروع شو. انشاءالله موږ ته حسینیان یو، خپل حسینیات لپاره اخر حاله پورې به جنګېږو، خو زه بې حسه حکمرانو نه چې د کوم دلته ناست بې حسه حکمران دي، زه دا یم چې څومره ظلم بسه کوي. کسا مکسو سلا نن پلانکی سے کے حالات خراب دی، پلانکی سے کے حالات خراب دی، پلانکی سے کے حالات خراب دی. وی مجھ سے جوانان سے مشران مختلف تجزیهونه پیش کوي. زه به ډېره ساده خبره خپلې دوو کالو تجربو خبره وکړم چې دا جنګ چې د نن موږ ته کله شیعه کافر نارې کې شروع دی، کله مرچې جوړولې کې شروع دی، کله یوه طرف ته پلانې وشي، کله بل طرف. ایدي وجه څه دی؟ ایدي وجه ټیک دی، وی به ایمو ماس کې بعد څه په شمار دلالان وي، خو وجه هغه نه دی. وجه یې دا دی چې کله هم وي حقوقو خبره وکړو مونې جنګ مسله شي. بالکل بشک یوه ذمهدار نن یې د قوم په مخ ډېره ذمهدارۍ څخه خبره کوم چې کله مو د جمال هغو دلته ناست دی ګواه دی چې کله مو یې کمیشن مطالبه زیاته کړه، سخته مه کړه، حکومت پوه شو چې که کمیشن ویر نه کړو تورای روډو دروځي، خو چې کمیشن یې رکولو ډېرو ذمهدارو خلکو ما ته داسې وله څو یو د کمیشن دیر کړو جنګونه خو ونې جوړ نه شي. دا هماغه جنګونه دي چې نن مو تاسو کېږي. زه خبرې نورې نه اوږدوم، د یوه خبره ټولو ځوانانو ته ور کوم. زه نه اکثر خلکو نامې تاسې داسې سټیج نه ښه زه خو ساره ایدي قابل هغه نه ګڼم چې زه داسې سټیج نه داسې پوک سټیج نه هغوی نامې وخورم. هغوی لکه څنګه صادقې یو ټاغېږي، هغه داسې مثال دی چې تاسې په فیسبوک کې لیدلي وي چې دوه درې پټریان یوه ځای کې ناست وي، یو بل ته یې سرسد امریکې ته ډه نه ور کوو. دا هغه ماډل خلک دي، دغو خلکو ته دومره لیفټ ما ور کول چې ارشاد یې وکړ هغه مخ په ډري په مثال دی چې امریکې ته ډه ور کوي. ماشاءالله نورې خبرې نه کوم، ایمو مشران راغلي دي، هغوی ته ټایم ورکوو. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماشاءالله.